روژې کې درې عشرې دي. اول عشرې کې چې کوم د رحمت دی الله یې، دویمه عشرې کې د الله پاک مغفرت دی، او درېیمه عشرې کې د الله پاک چې کوم ده که نه د کوم مؤمنان د مسلمانان جهنم نه خلاصي او چمته داخلوي. ګورو ورونو خویندو میندو د یو خبر یاد ساتئ چې په روژې کې الله پاک په د مسلمانانو باندې ډېر غټ کرم دا وکړي چې شیطانان چې کوم دي که نه غون وتړل شي او الله پاک رحمت د دنیا ته متوجه شي. په د روژې کې څه اعمال دي چې موږ اعمال وکړو نو موږ به ان شاء الله تعالی د الله پاک رحمت مغفرت او کوم جهنم نه خلاصي د هغه ولا مستحب وګرځېږو. ګورم مسلمانان رونو روژه چې شروع شي نو کوشش دا کوند چې موږ دا نه ګناه وړه ګناه وکړو نه غټه ګناه وکړو، خپل ځان د ګناهونو بچ وساتو، وخت قیمتي کو، شپه ورځ عبادت وکړو، شپه ورځ عبادت وکړو، فضول خبرې فضول بحثونو نه ترتیب مرتیب کول نه ځان بچ وساتو. ځکه په الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم وایي که نه چې الله پاک فرمایي حدیث قدسي ده چې د روژه ما لپاره ده ای د اجر به زه ورکوم. نو په دا روژې کې دا موږ ته دا پکار دي چې موږ د خپل ځان ګناهونو بچ وساتو او په ملګرو باندې په غریبانانو باندې افطارۍ وکړو او باندې صدقې مدقې ورته وکړو، کوم ګاونډي غریب وي هغو سره مالي جاني امداد ورسره وکړو. او بل په دغه روژې کې چې کومه ده که نه انشاءالله مخکې تفصیلي بیان به مو باندې کوو. اعتکاف نیت وکړو چې موږ اعتکاف وکړو. اعتکاف تاسو طلبا کم کسان دي که نه اعتکاف کوي هغوی د اوس نه اعتکاف تیاری شروع کړي. او بله غټه خبره دا ده چې په د روژې کې چې کوم دی که نه لیلة القدر شپه ده ای د تیاری وکړو چې یا الله نه اوس دا دعا وکړي چې یا الله لیلة القدر شپې چې کوم ثواب دغه نه محروم مې نه کړې، هغه ثواب نه محروم مې نه کړې. یا الله د شپې چې کوم دی که نه یا الله موږ د عبادت کوونکي والا جوړ شي، یا الله په ځان یا الله تهجد ګزار مو جوړ کړي. یا الله دغه روژې کې یا الله د دعاګانو الله پاک نه وغواړو او دا دعا مې یا الله پاک نه وغواړو چې یا الله پوره زندګي مې تا تابعدار جوړ کړي، ګناهونو مې نفرت پیدا کړي. نو دا څه اعمال چې موږ انشاءالله روژې کې وکړو که نه نو انشاءالله تعالی الله پاک موږ ته روژې چې کوم ثواب دی که نه موږ ته به انشاءالله راکوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.